پر اتل ذی الحجه باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید سوی دی یا شهید کړی دی ابن جوزی مولوی صاحب فرمایي وای زموږ په زمانه کې و د کشنیانو ته موږ د صحابو تاریخ د صحابو نمونه د صحابو کردار داسې شوی لکه وکشنیانو ته چې سړی دا وایي دا ستا بابا دی ته به ډېر خیال ساتي دا ستا ادی ده ته به ډېر خیال ساتي دا د مشر ورور دی ته به ډېر خیال ساتي یعنی دی وایي ابن جوزی مولوی صاحب فرمایي زموږ په زمانه کې وکشنیانو ته علاحده د صحابو تاریخ چې دی هغه پړاوی دی علاحده به د صحابو خبرې و د کشنیانو ته ورشول کېدلې چې سبا بیا د هغه کشنیان لویان سي بیا به صحابه پیژني د صحابو تاریخ به پیژني د هغو کردار د هغو چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرتیا ده هغه به پیژني بدبختي خو زموږ د عاجزانو یعنی موږ ځانونه سنیان بولو سنیان معنا پر سنت روان اهل سنه والجماعه سنه دا معنا چې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقش قدم والجماعه دا معنا چې د صحابو پر لار باندې موږ روان یو هغه یو ډېر عظیم حق جماعت ولو موږ په دې خبرو کې د خلکو سره ډېر متاثره کیږو په موږ کې د تاثر ماده چې د هغه ډېره د عاجزانو کچا د فاطمه رضی الله تعالی عنها خبرې شروع کې موږ هم ورسره شروع کچا د امام حسین خبرې شروع کې موږ هم ورسره شروع کچا د امام حسن خبرې شروع کې رضی الله عنه موږ هم ورسره شروع سو او کده ابو بکر صدیق زیرالی نه زه خبر یم نه ته خبر یې کده عمر فاروق زیرالی نه زه خبر یم نه ته خبر یې کده حضرت عثمان زیرالی موږ تاسو ټول نوې خبر یعنی سبا بل سبا د حضرت عثمان د شهادت ورځ ده اوس حضرت عثمان خو دریم خلیفه دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نږدې قریب دی عزیز دی هیڅ چاته پته نه لګیږي که لګیږي دوه ملایانو به په فیسبوک یا په ټویټ بل شي کې مطلب ورکړي که نه هیڅ چاته درک نشته دې ته بدقسمتي وایي دې ته مفاد وایي عزیزانو دې ته متاثره کېده وایي د بل چا څه متاثره کېږم خپل مشران خپل اکابرین خپل رهنماان خپل هغه عظیم صحابه چې دی هغه را صفاته دي نو نن زما خبره چې د هغه پر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې ده عثمان چې دی عزیزانو د پلار نوم عفان و عفان ډیر زبردست نوم دی او کچاته الله زوی ورکي عفان ور باندې کښېږدي د زوی نوم چې دی هغه ابان د عثمان زوی دی عثمان د عفان زوی دی په څلورم پنځم پوش کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نسب چې دی هغه سره یوځای کیږي یعنی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پنځم نکاح کې سره یوځای کیږي خاندان یو دی د پیغمبر علیه السلام او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د ادینم چې دی هغه اروا دی تقریبا څلورم مسلمان دی چې د ایمان راوړی دی خبره داسې پیښ شوله دی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر لوی یار او دوست حضرت عثمان د حضرت ابو بکر صدیق ډیر لوی یار او دوست ولو نو یو ورځ ابو بکر صدیق ولرالی ول عثمان د ولهام ولې خبره درته وکم ته څنګه بسې د ول څنګه خبره ده خیر ول یار دغه زموږ ته ملګری زموږ ته یار زموږ ته نږدې قریب دغه محمد چې دی دعوی د نبوت چې دغه کړی ده په تورات کې هم دغه خبرې راغلي دي په انجیل کې هم دغه خبرې راغلي دي زمانه یې هم دغه ده او بیا ته هم پیژنې زه هم پیژنم په ټول ژوند په خطا کې لا نعوذ بالله خلاف خبره نه ده چې نسوي یعنی دروغ راواخله خلاف خبره راواخله خلاف کار راواخله بیا ادبي راواخله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خطا کې لا هم دا کارونه نه دي چې نسول پیژنې ول ډیر څه پیژنم ول دې سړي دعوه کړې ده چې زه د الله آخر نبی یم ته څه پکې وایې ول زه څه ووایم ته څه وایې ول ما خو ایمان راوړی ما پر پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی تا تم دعوت تر کوم چې دغه لاره اختیار کا ول یاره محمد خو سړی دی په معاشره کې معلوم دی یعنی دغه کافران بلا هم رالو پیغمبر علیه السلام ته خپل امانت کښېښوی ول زه په سفر روان یم دا زما امانت له تا سره کښېږده زه به راځم هر وخت بیا به دا زما شی راکوي یعنی په کافرانو کې لا هم دا خبره چې د هغه دونه مشهوره وه چې پیغمبر علیه السلام امین وو نو بیا حضرت عثمان ورته ویلې ول څه وکړم
ول یاره زه خو درته وایم چې ته ایمان راوړه، ته ولې داسې غافل یې، ولې ورک یې؟ ول بالکل پر دواړو سترګو. څه وکړمه؟ ول دا ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرت عثمان هم دغه کلمه وویله، بیا رالو نبي علیه السلام لره، نبي علیه السلام ډېر خوشحاله سو. څلورم سړی حضرت عثمان و، ډېر مالدار و، ډېر مال دولت الله ورکړی و. هغه عثمان غني چې کوم بولي، عثمان غني، نو پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله سو، طبیعت یې ډېر برابر سو. دا نو تقریبا د حضرت عثمان عمر چې دی هغه 40 کاله و، عمر یې 40 کاله و چې د ایمان راوړي. حضرت عمر فاروق 40 مسلمان دی، حضرت عثمان 4 مسلمان دی چې د ایمان او اسلام شری هغه راوړي په نارینه کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا خپل لور بیبي رقیه رضی الله عنها دا ودت ور په نکاح کړل، دا ودت ور په نکاح کړل. نو بیبي رقیه د کور والا وا بیا چې کله د بدر جنگولو، حضرت عثمان جنگ له ندی ورسره تللی، کور والا یې ډېره مریضه وه. پیغمبر علیه السلام ورته عثمان د ولها ولته د رقیې خیال وساته، دوا بل 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 بیا به وروسته خبرې سره کوو. خیر حضرت عثمان رضی الله عنه جنگ لره نور سره ولاړی. بیبي رقیه چې د هغه وفات سوله، چې وفات سو بیا پیغمبر علیه السلام دا حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې کومه ده، بیا پیغمبر سم د دې نکاح چې د هغه سره وتړله. یوه لور ولا چې هغه وفات سو، بیا بل لور حضرت عثمان ته ذی نورین ویل کیږي، د دوو نور مالک، نور د دوو انوارات مالک. یو نور بیبي رقیه، بل نور ام کلثوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور. صحیح سو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 12 کاله خلیفہ و، 12 کاله په 12 ورځې کم. 6 کاله ډیر زبردست تیر سولو، 6 کاله ډیر زبردست ښه ژوند تیر سو. دا 6 کاله چې دی هغه څه انتشار جوړ سو، څه پریشانی جوړه سوه، څه جنگونه جوړ سو. لویه بنیادی خبره دا وله چې پر حضرت عثمان باندې دا خبره ولګېدله چې دی خلیفه سو، خپل خاندان یې ټوله وزیران کړو، خپل خاندان یې وزیران کړو. دا یو تهمت پر ده باندې ولګېده. خو خیر د مصر یو گورنر ولو، هغه د خپلو خلکو سره ډېر بد وکړلو. بیا حضرت عثمان په خبر سلو، بیا هغه گورنر یې لیرې کړي. نو بیا حضرت عثمان امر وکړي محمد بن ابي بکر، د ابوبکر صدیق زوی و، محمد نومېدی، ول دغه به د هغه گورنر کوي. خیر خط چې دی هغه غلام واخستی، روان دی مصر له. پر لارې خلک په مخه ورلو، دغه د مصر خلک چې ورلو، ول چیرې روان یې؟ ول داسې روان یم مصر لره. ول څه کوې؟ دی ډېر وارخطا و دا غلام. خو خیر اعلی والی ورسره وکړي، خط یې جن راوایست. دا غلام د حضرت عثمان و، دا وش د حضرت عثمان و، پر دا خط چې ټاپه لګېدلې وه د حضرت عثمان وه. په خط کې دا لیکلي ولو چې دا محمد بن ابي بکر چې په لاس درلی، دا به چیش کړي، دا به قتل کړي. اوس په دغه خلکو کې محمد بن ابي بکر هم ولو چې ویې کتل دا خط لیکلی دی، دا هغه دی په دا قافله کې ولو، حیران سو دا څنګه خبره جوړه سو. دا وشم د حضرت عثمان، غلام هم د حضرت عثمان، خط هم د خط باندې کومه ټاپه لګېدلې دا هم د حضرت عثمان. نو بیا راغله حضرت عثمان رضی الله عنه، چې راغله ورته ویې ویلې ول دا وش ستا دی؟ ول و. ول دا غلام هم ستا دی؟ ول و. ول پر دا خط باندې ټاپه هم ستا ده؟ ول و. ول تا په دا خط کې لیکلي دي چې محمد بن ابي بکر چې دی هغه مړ قتل یې. حضرت عثمان خدای لیکلی و چې محمد بن ابي بکر چې دی دا به څه شي؟ دا گورنر کوي. د حضرت عثمان بیا یو بل ملګری و، مروان نومېدی، هغه دغه شرارت کړی ولو چې د گورنرۍ پر ځای باندې دا لیکلی و چې دا قتل کوي. بس د دغه ځای څه انتشار جوړ سو. حضرت عثمان قسم واخیستی چې ما داسې نه دي کړي، نه زه داسې کوم، نه د مسلمان په مرګ کې زه یې څه اخلمه، دا ما نه دي کړي. هغه ویل چې تا نه دي کړي، دا چا و؟ بس د دغه ځای څه عبدالله ابن سبا چې و هغه یهودي و، بس هغه تم کارنامه په لاس ورله بس دغه له ورغلی منافقت کړی، دی له ورغلی هله اخر دونه جنگ سره جوړ کړي د صحابو په خپل اپس کې. حضرت عثمان چې په کم کور کې و دی محاصره و، 40 ورځې محاصره کړي، نه اوبه ورکولې نه خوراک ورکوي، بس دی و کور والا و. حضرت علي کرم الله وجهه خپل 2 زامن دا ګرځي چوکیداری کوله چې څوک را نه شي. خو خیر خلک د شاده خوا پر کور را واوښتل، چې ور واوښتل هغه مسلمانان. ول تا څنګه چم وکړې چې تا موږ وژلو؟
دول ما دا کار نه دی کړی ول تا کړی دی څنګه ور ستا دی غلام ستا دی خط ستا دی ټاپه ستا ده او دا خبره ستا نه ده او د رښتیا حضرت عثمان نه وکړه او مابینځ کې منافقانو خبره چې دا هغه کړې وله نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د جمعې ورځ وه 18 سنه ذوالحجه وه 15 سنه هجري وله د اته کال عمر و روزه یې هم وله په دا ورځ خوب لیدلی پیغمبر اسلام ورته ویلي عثمانه ده وله ول روزه مات به نن زموږ سره کوې روزه مات به دې نن زموږ سره یم خلق ورواوښتل چې ورواوښتل دی ناستو قرآن یې وایي فسیکفیکهم الله والسمیع العلیم پر دغه ځای باندې چې رالو د ده تلاوت ولو بیا دی ووایي یعنې سر یې ګرجین پرې کړي بیا د ده کور والا نایله وه هغې لاس ورته ونیوی هغه یې په تور ووایي دا لاس یې ور پرې کوي خو خیر حضرت عثمان نارې شوې چې امیر المؤمنین چې دی هغه شهید شو بیا بد حال جوړ سو پریشانۍ جوړې شوې د مسلمانانو په خپل اپس کې د منافقانو په شرارت د منافقانو په یو لوی چل حضرت عثمان شهید شو د ده دوه غلامانو هغه یې ورسره شهیدان کړو بیا د ده په جنازه کې ټوټل تقریبا 19 کسان شریکان ټوټل 19 کسان د حضرت عثمان په جنازه کې شریکان وو دا جنت البقیع کې نو بقیع لر چې ورشي شاته لیرې د ده قبر دی په هغه وخت کې دیوالو په مابینځ کې د دیواله په اخوا یې دی پټ کړي هغه ولې خوارج هغه ولې منافقانو چې دی د قبره څه ونه باسي د ده جسد د ده لاش د ده صورت وینسي هلته پټ دی ښخ کوي د شپې ښخ کوي چاته نور معلوم چې دی چیرې پټ سلو بیا ډېر عمر بعد ښکاره سوه چې د ده قبر چې دی هغه دا دی خو خیر الله رب العزت د ابد الاباد پر ده باندې رحمتونه ووري الله یې د ده درجې بلندې کړي الله یې د ده شهادت په خپل دربار کې قبول کړي الله یې د قیامت په ورځ د ده شفاعت زموږ نصیب کړي د ده شفاعت دې الله په خپل دربار کې زموږ په باره کې وکړي هغه دې الله قبول کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي د دې پر نقش قدم د دې پر لاره د دې پر سنتو باندې موږ ته ژوند میلاو شي او الله دې موږ توفیق راکړي د دې سره وفا وکړو بې وفایي ونه کړو اوس که بل حضرت امام حسن وایاوه د وشانو د غویانو بلار نه کېدلی که امام حسین وایي د غویانو بلار نه کېدلی پسې حلالېدل که حضرت علي کرم الله وجهه وایي د غویانو بلار نه کېدلی حضرت عثمان دی هېچا یې پوښتنه نه ده کړې نه زه په خبر یم نه ته په خبر صحیح صورت د خپله وسه پورې څوک د قرآن تلاوت کولی شي یوه سپاره لس سپارې یو پوره قرآن یو سړی خیرات کولی شي یو سړی پسه حلالولی شي هر څه چې کولی شي د حضرت عثمان په نامه یې وکړه نامه دا معنا چې یاره زموږ امام و زموږ خلیفه و زموږ صحابي و د پیغمبر علیه السلام زوم و زموږ ورباندې ایمان دی دا زه په ده پسې چیش کوم زه خیرات کوم زه دا درته وایم ته چې اوس مسجد دا شل پښتو ته وراچوي که نه وراچوي ته خو یوه ورځ ورته پام سي دا په دا خاطر وکړه چې یا الله حضرت عثمان ته زه ثواب وربخښم یعنې زما چې کله زما الحمدلله د قرآن تلاوت جاري بیا زه دا رقم په صحابو پسې حضرت عثمان دی زه به یو قرآن پسې وایم بیا حضرت عمر فاروق په بله جمعه را روان دی محرم پر اوله دی شهید سوی دی یو قرآن په هغه پسې ووایم خیر خدای وس چې څونه وس الله در کړی دی د هغه مطابق یې وکړه خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د پیغمبر سره مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې خبرو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مړو دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول